على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مونږ ټولو ته دا پته ده چې دا د فروری میاشت ته په 8 فروری باندې به الیکشن وي، خو ډېرو کمو خلقو دې ته فکر و چې دا د رجب میاشت ده او د رجب په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج له تللی. دا یو ډېره دلچسپه قصه ده، یو ډېر دلچسپ کار دی. زموږ د الیکشن سره هم تعلق دی. وایي کله چې ډپریشن زیات شي که نه، تابړتوړ حملې په تا باندې شروع شي او ته پریشانه شې، د پریشانۍ د څپېړې د باندې راځي، نو په کم قوت باندې چې په تا باندې هغه ډکنه پرته وه که نه، د ډپریشن او د پریشانۍ، دومره په قوت سره به الله تعالی تا بره بوځي او تاله به ترقي درکړي. دا ترقۍ او خوشحالۍ دی د خفګانونو سره یو ځل نتی کړي دي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ته دا امامان چې دي که نه، دا څلور دي. داسې چې ته دا کټګري وایي نه، نمبر 1 چې دی په ټاپ دی امام ابو حنیفه، د ده شاګرد چې دی د هغه نه دی امام مالک، د امام مالک شاګرد چې دی نو هغه دی بیا امام شافعي، د امام شافعي شاګرد چې دی نو هغه بیا دی امام احمد بن حنبل. دا څلور امامان دي، دا په یو بل شاګردان دي. نو امام شافعي چې دی دا اوس استاد دی، امام احمد بن حنبل باره کې هغه خوب ولیدو چې خدای پاک ته څه کار علي. دا په یو چیټۍ ولیکل، نو وایي چې امام احمد بن حنبل ته ورسول چې الله آپ سے کچھ کام کر لینا چاہتا ہے. نو هغه خپل واړه زاګه را جمع کړل کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے دید آگے سر سے تعلق تھے، جب اللہ مجھ سے کچھ کام لینا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آزمائش آئے گی. داسې نشي کېدای چې په مفتو کې لکه تا ته زغه میلاو شي، ترقي میلاو شي، نو ستړی به تیری. واقعي هغه دومره ډېره ستړې پرې راله چې هغه د وخت بادشاه سره، د ښه خلق چې دي د بادشاهانو سره ورانوي. څومره چې تاریخ ته ګورې که نه، نو چې کوم بادشاه ته دي نو هغې ابوالفضل او فیضي نومونه دي. دا بادشاه ته چې نږدې که نه، د اکبر بادشاه ته چې نږدې و، دا دومره انټیلیجنټ و، دومره ذهینان او دومره ښه عالمان چې وایي چې یو کس به شعر ووي، مثلا د دې ذهانت ته ګوره، یو کس شعر ووي، د ابوالفضل او د فیضي لکه رونه دي، د ابوالفضل وایي نه مړه دا خو زما شعر دی. کینې زه درته اوس تا پریشان وم نه چې هغه به کومه رباعي ویلې و، نه هغه دی خو ذهین و، نه هغه به یې په زر زر ورته وویې. دا بل رو چې و د ده نه لږ ډلو، نو ده چې به 2 پیرې وارد نو یادېده به ورته، نو ده به وایي زه ګواهي کوم دا زما د دې رور شعر دی، ځکه زه یې راته اوس په یاد وم، ځکه ده به 2 پیرې واورېدې، یو پیره به شاعر ویلی و. خو دی لکه بادشاه ته سجده روا کړې وه، نو دا دغه چې اکبر بادشاه ته، نو دا مولان ټایپ خلق چې بادشاهانو ته لکۍ وخي که نه، دا ښه خلق نه وي. دا چې د بادشاهانو سره ډغره وخي که نه، لکه امام ابو حنیفه شو، امام ابو یوسف شو. امام ابو حنیفه دومره قربانۍ تېرې کړې وې چې بادشاه ورته ته نه چیف جسټس کېږي، وی نه، نو وی کوم پس د دې نه دې فتوا ورکړه نو ښه به نه وي. نیغ نیغېږې فتوې ورکې او بس دغه به وکم چې نه ورکوم فتوې، خو چې ستا دې ګن نه بچ شم. چې کور ته لاړ نو لورې ورته وې باباجي لکه ما مونځ وکړو نو چې وشو که ونه شو فتوا یې طلب کړه، یا د بیمارۍ څه تپوس یې وکړو. هغه ورته وایي ګوره دومره کلک خلق و، ورته وایي بچې ما د بادشاه سره واده کړې ده چې څوک فتوا غواړي که نه، نو زه به فتوا نه ورکوم، نو زه په واده کې ما مه دروغجن کوه، اتر یې د روره یا د تره نه تپوس وکړه، خو زه راته څه نه وم. دا امام احمد بن حنبل چې دی چې د بادشاه سره ورانه شوه، بادشاه د قرآن په باره کې یو نظریه پیش کوله چې دا مخلوق ته هغه نه، نو هغه چې جیل ته یې بوتو، ده د خپلو وړو ته ویلي وی تیار شي ازمایش را روان دی. نو دا 4-5 کسه یا 8 کسه دي عالمان دي، ادي کلک دي په خپله خبره، نو وخي یې ټکوي، نو یو 2-3 پکې مړه شو، شهیدان شو. هغه نورو حوصله بایله. نو امام احمد بن حنبل ته یاره موږ خو ریګریټ کوو، لکه کم از کم چې د مرګ راشي په سړي، نو سړی وایي چې دې ته وایي رخصت ته چې ستا په جان راله جو پرېږده وه،
هغه کو تاسو کوئ نه وکړئ، زه خو ځکه نه کوم چې زه خو امام احمد بن حنبل یم. امت پسې یاد ساتي. نو 300 کوړې به سار واخو، 300 کوړې به ماښام مازدیګر واخو. وی دې جیلیانو ورته وی چې ته د بادشاه ته ظالم وای، نو موږ ورسره په ظلم کې امدادي یو، د جیل د عملې ورته وی. دا خو شپه ورځ به دی هلته ورو خبرې مبرې کوي. ده ورته دې ته څه وایي؟ وی تاسو خو په ظلم کې امداد چې کوي که نه، هغه ډرایوران کوي دا چې دی وړي راوړي، او دا کوک کوي چې دا ډوډۍ وله پخوي. تاسو خو براه راست ظالمان یې. داسې کلکه خبره ورته وکړه. نو هلته ډاکو پکې ونه، ډاکو وی ګپ ورسره لګونه. امام صاحب وی زه خو ډاکو یم، وی ما ته 500 کوړې ساره 500 ماښام میلاوې دی، او وی زه له ډاکې نه مړولی. نو ته خو په حق یې چې تا وانړئ. نو دغه امام احمد بن حنبل چې بیا دوا کوله، نو به خدای په پلانی باندې رحم وکړي. نازي ورته باباجي دا څوک دی؟ وی دا یو ډاکو، خو ما یې غټه حوصله راکړې. صحیح که نه سړی؟ مخکې کله کله یې داسې زمونږ د شمس بونیري خدای پاک دی وبخي، یو کس ما ته وی داسې چلبزر وکړ. ما ورته شمس بونیري د نیشنلزم دپاره په دغه کې چترال کې قید تیری، نو زه به د مسلمانۍ لپاره نشم تیرولی. خو ته خو ما ته وایي تا به ټرانسفر کم که نه، نو لکه افسري به بل ځای کوي. بعضې سړي له حوصله ورکړي. چېرې دی نو هغه امام احمد بن حنبل له حوصله چا ورکړې وه؟ ډاکو وله ورکړې وه. بیا به هغې ډاکو ته دوا کوله. نو کله چې پرشر ډېر زیات شي او سړی ډېر زیات خفه شي، په دې کې یو لوی خیر وي. وروستو د دې نه بیا یو خیر راوچت شي، او هغه خیر داسې و لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پرشر څومره زیات شو. ګوره نمبر 1 دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپورټ دپاره انټرنل په کور کې زیاته سپورټ د چا و؟ د حضرت خدیجې به و. کومه زنانه چې هوښیاره، کومه زنانه چې مالداره او ښې مشورې ورکولی شي، او خپل خاوند ته نیسي چې وا خدایا زما په خاوند باندې خو پیریان رالل، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې په ما خو څه چل کېږي. نو هغې له نه و پکار چې مخ له سپېډې راپرېښې وی زموږ د دې په شان چې وا خدای پاکه ډوبه شومه. هغې خو ته داسې نه وې. هغې وی نه والله لا یخزیک الله ابدا، خدای به دې چېرته هم خراب نه کړي. انک لتصل الرحمه، هغه پازیټیو پوینټونه یې ورته وښول چې ستا کې دا صفتونه دي، ته صله رحمي کې، ته د غریبانو په کار راځې، ته د میلمه عزت کې، تا به خدای نه دغه کوي. نو دې نه پته ولګېده چې ښه ښځه چې ده د یو ډېر غټ سپورټ دی د کور کې. نو وفات شوه. په بار کې په حجره کې د ټول نه غټ سپورټ ابوطالب و، نو هغه وفات شو. د دې نه مخکې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ته یې بولی و، د شاه ابي طالب ورته وایي، یعنې شړلي وو. کافرانه مسلمانان پکې نو کتل، خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم ملګري ټولو سره تلي وو. نو هلته په دې لوږې تندې تېرېدې چې اوس د غزه د حال ته والې که نه، وایي چې په د رفاه بارډر باندې دې خوا خلق ناست دی، دوی وایي چې موږ وله څه ورکړی. نو یهودیان هلته ناست دي، هغوی او زموږ کسان یې یرغمالیان کړي، موږ ورته څه نه پرېږدو. نو ته چې څه شی اوسې دا ماشومان رامنډې کړي. خدای پاک هغې له کوم حسن چې ورکړی دی، بیا چې دې سړزۍ ته وګورې، بیا د هغو هغې جامې ته وګورې، نو د دې نه زیات بد حل په شاه ابي طالب کې و چې د وړو د جړا اواز به راتو د لوږې نه، او دی به هغه نشو دغه کولی، هغې له څه نشو وړی. او هغه یو صحابي چې خپله قصه کوي، نه پته ولګوه چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه ځای کې وم، په دغې دره کې، او هلته کې زموږ ډېر بد حل و. یو پیره زه ډېر وږی شوی وم، نو زه یو ځای کې وړو بولو ته غالبا وایي چې کېناستم، هلته یو کلک شی زما په لاس ولګېد، ما چې وکتو نه سرمن وه، ما سرمن راواغسته، په دغه مې ورته کړه په اور باندې، بیا مې په اوبو کې پسته کړه، بیا ما وخوړه. د دې حالاتو نه چې د دې نه لکه زما تا چې کومه پریشاني ده، د دې نه خو دا پریشاني خدای په مقابله کې هېڅ هم نه ده. نو بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سوچ کړی دی چېرې د پلار دا نسبیان چې مې دي که نه، دا قریش دي. قریش څوک دي؟ خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار نسبیان دي که نه. نو عبدالمطلب او د هغه بچي دي، نو ابولهب دي چې دي، نو دي خو زما خبره نه مني. خو د مور نسب مې دی په دغه کې، په طایف کې، ممیال چې ورته وایي. نو که هغه مې د ماماګیرۍ څه خیال وساتي، نو 80 کیلومیټر لرې چې سړی پیاده لاړ شي، اوښ هم نه وه. 80 کیلومیټر غالبا پېښور خو به داسې وي که نه، نو چې ته له پېښوره پورې پیاده لاړ شي، او ګرمي څومره وه؟ 50 ډګري سنټیګریډ. د دغه ګرمي څومره د عربو؟ اوس هم ته د خپلو عربو نه تپوس وکړه، ته چې څوک عربو ته ځي ته ورته وایې لکه واک کوه، هغه وایي په عربو کې واک کېږي، هلته خو تشې خولي. نو چې هغه پیاده تللی هلته او څوک ورسره نه وي، او هلته ورشئ ماماګانو ته وایي، نو ماماګان نه د چي ساتو، نه د اوبو ساتو، نه د آرام ساتو، خو یو ورته وایي چې نه زه خو ستا سره اړو خبرې نه کوم، او بل ورته وایي چې دلته کې به شپه نه کې وځې به د دې ځای نه.
بیا الله بدماشان ته په ګټو ولې نه دی نه بل غټ د خفګان خبره وي او بیا د الله رسول څومره پریشانه شي نو هغه بیا وایي چې اللهم انی اشکو الیک ضعف قوتي وقلة حیلتي خدای ګیله مې پیدا شوه تا ته ګیله کوم وحوانی علی الناس خدای زه خو سپک شوم نه الی من تکلني ما دې چاته والا کړی ما الی بعید یتجحمني وایي داسې الفاظ دي که نه چې ړه بدله سېرېږي چې د رسول الله صلم د خولې نه وتل اول تکې ناسو د دې خفګان علاج ولا بیا خدای پاک کوم چې زه باندې سیل کوم او زه دې اوس په بره بیام او ته به اوس معراج له راځې او دا معراج په دې رجب کې شو 27 رجب وي نو 27 ما په خیال زمونږ الیکشن او دا تقریبا یو خوشه و نو په 27 رجب باندې چې هغه ته اوس معراج لځي معراج له څه لځي ریلیکس کوي الله چې ته دومره پریشانه شوې زما د دین دپاره تا ته د خپلو د پردو نه د ماماګانو او د ترونو نه هر طرف نه ته ریاکشن اپوزیټ میلاو شو نو زه اوس تا ته وامه چې ته راځه او زه ستا الله یم چې ته به څومره سای اف ریلیف څومره آرام به ته مخصوص کې نو بس بری غوښتو اوس د تلو ته یې ګوره که نه ډېر عجیبه په دې کې بعضې خبرې داسې که نه چې په هغې وخت کې د هغو ذهن نه اخیستی اوس چې ورته ته دې ځای نه ګورې وایي د تلو نه مخکې جبریل راغی وایي خپې وله چاپې کړې ستړی شوی چې لکه دمه شي او بیا ورته وایي چې دغه ته بیا یو حتیم ته او په حتیم کې وله اوپن هارټ سرجري کوي اوپن هارټ سرجري چې څوک تصور هم نشي کولی چې دې ځای نه به ته زړه راوباسې بار گویا کې د هغې وخت کې دا تصور 1500 سال مخکې درکو چې تاسو به انشاءالله په 2024 او په 2020 کې بس تاسو د خپل کلي د المالک ډاکټر صاحب اوپن هارټ سرجري کوي هغې وخت کې چا خو دې ته خیال نه و که نه هغه چې دا ولته کولاو کې هغه چې نو ګوره په هر شي که نه لکه پتا کې انرژي پکار ده مثال په طور زموږ موټرې چې دی او پېټرولو چلیږي ما په خیال په دې پېټرولو کې څه نوي پېټرول دي چې ګران دي لږ نه سوپر نه علاوه بل یو پکې نه راوځي هغه دي که نه نو هغې څه دغه دی نو ماته چې دغه انرژي زیاته ورکوي د دې نه زیاته انرژي چې د جازونو کې چې کوم تیل استعمالېږي هغې نه نو اوس رسول الله خو معراج لځي که نه نو ته وایي چې په خلایي سفر باندې روان دی که نه نو هلته ورسره هلته کې چې د هغه له کومه انرژي پکار وه نو یو خو له زړه په آب زمزم وینځو دا چې کولاوې کو که نه اوپن هارټ سرجري او بل دا چې وایي چې په یو بل تش کې ورسره نور هغه نور نه براو کو نو بیا ورته ګوره وایي دې چې ته کراچي دغه ته ځې دوبۍ ته نو دوه سفر یې نه ایسته وایي دا څنګه وایي یو سفر دی در اسلام آباد ته په څه کې ځې موټر کې ځې که نه او بیا به د اسلام آباد نه څنګه ځې په بره به ځې دقه شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر دی نو چې کم سفر په ځمکه شوی دی دې ته اسرا وایي د دې ذکر په څه کې دی 15مه سپاره کې دی او کم چې بیا په بره شوی دی نو هغې ته بیا معراج وایي د هغې ذکر بیا په صورت نجم کې دی دومره خوانې دی د هغې نو هغه وایي چې کله موږ روان کړه نو وایي سبحان الذي اسرا بعبده وایي دا په قرآن کې واحد صورت دی چې سبحانه نه شروع دی په نور صورتونه په سبحانه نه دي شروع دا ولې الله تعالی تا ته ښایي چې ستا ټول کم قوانین چې دي هغه مې معطل کړل مې سسپینډ کړل او زه د خپل پیغمبر د نو ټایم لکه رسوم هلته وی څنګه وی دی چې ځي نو ګوره ته چې په موټر کې ځې نو رسول الله وسلم په بوراق ځي نو بیا چې په بره خیږي معراج وی هغې هغه ټکی مونږ کتو په کتابونو کې چې دا چې دا ختلی او دا په څه نو هغې ته یې رفرف وی نو وی دا رفرف چې مونږ په ډکشنرۍ کې وکتو نو هغه د ایلیویټر و نو ایلیویټر څه مطلب لیفټ که نه نو لیفټ باندې چې ته اوس په 300 بلډینګ په کولالمپور کې یې او ښکته بټن دباو کې نو په سیکنډونو کې به بر رسې نه نو خو رسول الله سلم ته به الله لیفټ پرووایډ کو او په هغې لیفټ باندې په بره باندې په سیکنډونو کې ورسېد که نه نو وایي چې دا خو وایي چې لکه په لږ ساعت کې دوره سفر دا تقریبا 1000 کیلومیټر لار ده نو دا خو سپیډ ته ګوره نو خدای پاک د آینسټاین هدایت خو ته نه میلاو شوی خو دغه یو ښه کړي آینسټاین یو فارموله راویسته چې ګوره دا اوس د اوسنۍ زمانې خبره ده 19وی صدي یا 20وی صدي چې آینسټاین دا فارموله راویسته چې ګوره ته چې ګورې که نه ټي از ایکول ټو هغې اوس یو فارموله راویسته نو ټي از ایکول ټو ټي زنده انډر روټ دا چې هسې دا د دې پې پوهېږي دا چې ته راوباسې د هغې نه پته لګي چې که ستا ویلاسټي یا ستا سپیډ د هغه په د سپیډ اف لایټ سره یو شاني جو ټایم به راته ولاړي
اوس موږ دلته چې راتلو نو په 60 کیلومیټر په غنټه په حساب براغلی یو زمونږ دی نو هغه د لایټ سپیډ چې دی 1,86,000 میل فی سیکنډ دی نو تقریبا 2 لک وایا نو 2 لک نو ټول ځمکه چې ده کنه دا 24,000 میل ده د ځمکه نه دا داسې چې ده نو د دې سرکمفرنس یې 24,000 میل کا نو 24,000 میل چې شي د ځمکې سپیډ چې دی داسې چې ګرځي دا 1,000 میل فی غنټه دی نو په دې خو شمشول هم پوهېږي چې 1,000 میل فی غنټه نو په 24 غنټې کې به پوره شي که نه نو په 24 غنټې کې دا خپل روټیشن پوره کوي نو دا خو 2 لاک خو ته چېرته ځې خو بره به ځې که نه لکه کائنات ته بره ځې نو هغه خو په سیکنډ دا خو چې ته د بیت المقدس ته خو به د سیکنډ په فریکشن کې رسېدلی ځکه چې ته 1,86,000 میل فی سیکنډ په رفتار روان یې ځکه چې هغه کوم سورلي راوستی هغې نوم څه بوراق بوراق څه ته وایي برق څه ته وایي بجلۍ ته نو مطلب دا چې سپیډ خو د بجلۍ په سپیډ چې ځي نو په خپله چا راته نه وي هغه ورړقېدو دغه ګرمه وه ځکه چې کله چې سپیډ اف لایټ انستا د ګاډي سپیډ د لایټ د سپیډ برابري نو بیا به ټایم ولاړي ځکه بیا خو ټایم نه ځي که نه د ټایم سره خو ته یو شان روانې او چې کله ستا دا سپیډ خو ته کم و لکه زمونږ دا چې ته کم دی جو بیا به نن او سبا به سبای لکه ټایم به رواني نو سبا به راځي او که نه خدای دله دومره توفیق درکو چې دا سپیډ دې 2 لاک نه سیوا شو نو د لایټ نه به سیوای که نه نو بیا به ماضي واپس راشي دا به د قیامت په ورځ چې خپل هر څه به ورته رایاد شي ماضي به ټول فایلونه به ورته راوالي دی به ګوري چې خدای پاکه ها او مقرؤ کتابي هر څوک به وایي یا لیتني لم اوتیه کتابه دا ولې ماضي ورته راله دغه چې که نه یو ناشنا لوکو په هاسټل کې نو هغه کرکټ میچ نو هغه کرکټ میچ دومره صحیح نه و لیدلی نو هغې چې هغه دغه وکړو ما په خیال هاکي وه چې اوټ یې کو نو هغه بیا هغه دوباره یې اوټ کو نو هغې بل چغې کړې بیا یې اوټ کو بیا نه دی اوټ کړی دا ریپلی دی کوم مخکې چې ګول کړی و هغه یې ریپلی کو نو دغه شان ریپلی هغه ماضي به تا ته واپس ریپلی کړي بیا به خپله مولونه د خپله مولونه نه دي